ته دې وګوري. نو دا چې کوم دی نور للموحدین، تفسیر جریر معنی کوي چې بدل للمتقین ای نور للموحدین، دا رڼا ده دپاره د موحدینو چې څوک د الله په ذات یقین ساتي. قرآن د هغوی دپاره رڼا ده. تقوا څه ته ویل کېږي؟ من سلک طریق المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه بالوفا واجتنب نفسه عن الهوى. شیخ سعدي وایي چې څوک د نبي علیه الصلاة والسلام په لاره روان شو، ونبذ الدنیا وراء القفا، او د دنیا هغه خواهشات او نعمتونه هغه شاته پرېښودل، وکلف نفسه بالوفا، او خپل ځان د نبي علیه السلام سره په وفا باندې مکلف کړو، او خپل ځان واجتنب نفسه عن الهوى، خپل ځان د خواهشاتو نه منې کړو. دا تقوا ده. ضروري نه ده چې د یو انسان په مخ باندې د اوښکو لارې جوړې شي، د هغه په تندي د سجدې نښې جوړې شي، او دارنګې د هغه د سترګو نه چې کوم دی چمک راوځي. چې یو انسان د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو روان دی، د ګناهونو نه ځان بچ کوي، او قرآن کریم په احکاماتو د نبي علیه السلام په طریقو چلیږي،